بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يدعيه الرجلان. خجي تروس بوري دو مدعي واحد بيانو وس د دو مدعين بيان كي ذاك يو بدو مقدمي طبعا انه وزعيم د سوکل له چاولې دغه بیانو کو وسره دو والا کوي ولې سه بنتي آسان دی کوشش کوي وخت دی یو بیره به مې استو مخکزو مسئله ذکر کړي صاحب د قدرت شکل دو کسان دیو عین شي چا د بل چا په قبضه کې داوا وکي مثلا د هدایت په قبضه کې کتاب دی زوی مدا زما دی د حمزه وې زما دی ته ویل کېږي داوی مطلقه دا به ملک مطلق داوا وېما دا به کې ذکر نه کم چواله زما دی اخیسته مې دی میراث کراته ملاو دی چاهه به کړه دی او نه دا ذکر کی بس داوا د ملک مطلق وشي او بدام گواهان زم گواهان راول مدا هم زم گواهان راوړي دواړه مدعين گواهان راوړي زمونږ د حنابو منځمانی حکم دادی چې قاضي به دغه عین شي دواړو منځ کې تقسیم کې نیم د یو نیم د بل په دې پوه شولې امام شافعي رحمه الله دوړای دي ذکر کوي و اذا ادعى اثنان کله چې داوا وکي دوه کسان اوی ما ویل دا ټکی ور سره وي داوا وکي د ملک مطلق یو ور سره شی داسې شی چې هغه اشتراک قبلی لکه کتاب دی نیم زمان نیم د سباق نه کوي اور پسې مسله هم دا د هغه به اشتراک نه قبلی یز و اذا ادعى اثنان عینا داوا کوي دوه کسان دیو عین شي فی ید اخر چې د بل پلاس کې درېمګړي پلاس کې ځکه کدیو کې دیو پلاس کې دا مسله را روانه ده كل واحد هر واحد منهما بریدوالو کې یزعمو ګمان کوي وی دا خبره چې ان هذا عین شاء له زما ده وقاموا دوړه قائم کې بینم نو قضی بها فیصله وکیږي بدی عین شبانی بینهما د دوړو ترمنځ ما تاسو ته ویلی امام شافعي رحم الله دوړای دي ایوره ایداد چې گواهان به دوړه ساق د دوړه مدعين گواهان به ساقط شي اذا تعارض تساقط دیوم دو گواهان د بلم دو گواهان د ترجیح صورت شته دی نه دانشو کولای چې دواړه دي صحیح ځکه یو شي کې د دوو کسانو په دې اعتبار سره مرګ راتلی شي چې هر یو دی پوره مالکی یو شی او یو قسم دی پوره مالکی او بلم دی پوره مالکی دا محال ده نه کیږي دا نشي کېدلی چې دواړه گواهانو منو یو خو کاذبه ده یو گواهان او یو رښتون کې دي ترجیح صورت هم نشته چې کوم گواهان صحیح دي کوم غلط دي نه د سی وو کو چې دواړه وساقط کو نه د دواړو گواهانو منلې شو نه د یو منلې شو نه د سی وو کو دواړه گواهان د دواړو مدعين گواهان برت کو وقال دا یو قولک وقال امام شافعي رحم الله فرمای فی قول په یو قول کې تهاترتا دواړه گواهان د دوړو مدعين گواهان با ساقط شي وفي قول بيو قول کې وي يقرأ بينهما دا دوه مرایدا چې د دوړو مدعين په مابین کې به قره وشي د چا چې قره وروته اغلب دا عین شي ورکو دا ول بر دلیل لان احدى البينتين زکه چې په دې دوه بینو کې و دا کاذب ده بيقين یقیني تور یو بینه کاذب ده ولل استحاله اجتماع الملكين ځکه محال ده چې جمع شي دوه ملکونه فی الکل یو شي کې د هر یو کس په یو حالت کې مکمل ملک راشدانه کیږي فی الکل پټول عین شي کې فی حالت واحده په یو حالت کې خنو یو بینه صحیح قبل کاذبه کنا وقد تعذر التمييز و التمييز متعذر دي چې کما عادله ده کما کاذبه ده لہذا فیتهاترانی نو دوړه بینه به ساقط شي یو دوه مراید پر دلیل او یصار الى القرائل بورزو داغي دلیل دار لان النبي عليه السلام چو اقرا هغه قران کړي و فيه بدغشن مسله کې وقالو بيد فرمایلیو اللهم انت الحكم بينهما يلا تم فیصله کوون کې د دې دوړو ترمنځ موږ د بار دلیل واوره نقلی دلیل
د تمیم ابن طرفه رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې دوه کسانو نبی له صلوات و سلام ته لانجه راوړه د یو اوخي متعلق یو ویل زما ده بل ویل زما ده دا د ملک مطلق و څنګه چې موږ قصه ده اوخه په دې ثالث کې و څنګه چې موږ قصه شروع ده نبی له سلام دوړو په گواهانو فیصله وکړه اوخه و د شریک کړله ولنا حديث تميم بن طرفة أن رجلين دو كسانو اختصما إلى رسول الله لانجه راوړه نبی عليه الصلاة والسلام ته في ناقة بيوخه وأقاموا قائم کړه كل واحد منهم بينة گواهان فقضى نبی عليه السلام فیصله وکړه بهذا دغوخي بينهما د دوړو ترمنځ نصفين زمونږ دلیل شو کنه خنو قرعي حدیث سره څه کوم چې امام شافعي رحم الله ذکر کړو جیغه حدیث چې ده کنه هغه منسوخ شوی دی د ال قرآن ټیکوا فیصله به دې کوله شو کله چې جواری صحیح و دا خو د جواری یو قسم دی چې جواری ختمه نظام ختمه قمار وحديث القرآن كان في ابتداء الإسلام كيو ثم نسخ بنسخ شو ولأن تعوسوا يا خذي كم يدور ولأن المطلق للشهادة في حق كل واحد منهما وليس شهادت دي هر یو قبول صحیح شي احتمال شته د احتمال لږ د یو مدعی د شهادت احتمال شته چې صحیح دی د بل مدعی د شهادت احتمال شته چې صحیح دی څنګه احتمال شته کله چې د یو مدعی گواهانو گواهی ځکه ورکړي چې هغه سبب لیدل دی چې د دې زمنګ دی مدعی مونږ چې چاله گواهی ورکو د اخیسته دی دغه شی په پیسو باندې او دی بل مدعی گواهان کله چې د دې په وجه گواهی ورکړي چې هغه ید لیدل دی دغه په قبضه کې لیدل دی چې په قبضه کې چې شی ویني نو گواهی ورکول شي ما څه ویل عقلی دلیل دا دی چې د هر مدعی گواهانو کې احتمال شته چې دا صحیح وي ولی یو مدعی گواهان به څه سبب لیدلی هغې په وجه وي چې د ده شرا هبه وغیره او بل به مثلا قبضه لیدلی ولأن المطلق للشهادة او ځکه اجازت ورکون کې شهادت لره چې شهادت دی قبول شي في حق كل واحد منهما په حق د هر واحد کې محتمل الوجود احتمال د وجود لري چې ټیک دي شي څنګه بأن يعتمد غدا چې اعتماد کړي احدهما په دې دوړو گواهانو کې په دې دوړو جنس ته گواهانو کې یو گواه معنا یو مدعی دوه گواهانو هغه اعتماد کړي په سبب د ملک والاخر او د دویم مدعی گواهانو الید قبضه په وجه باندې اعتماد کړي فصحت الشهادتان ان دوړ شهادت به ټیک شي فیجب العمل بهما عمل به دوړ واجب شي ما امکان تر سوچ ممکن نه لکه زمون قاعده ده چې اعمال الدليلين اولى من اهمالهما دو دلایل ګور یو طرف تم دو غواهان بل طرف تم دو غواهان او دوړو دلایل العمل ورکول اولاد دي دینه چې دوړه محمل شي یا یو او دا شی اشتراکم قبلی کتاب دی نیم ده نیم زما سباق نه کوي وقدم کنه ممکنه ده بالتنصیف نسب کولی اذا المحل چې يقبلو دا قبلی تنصیف وانما ينصف نیموي ولی ځکه برابر دی کنه د هر یو دلیل برابر دی یو تم شهادت بنم ينصف الاستواء ما ذکر دواړه مدعین برابر دی په سبب د استحقاق کی یو تم د حق سبب شته بل تم شته گواهان یوم ثابت کړبلم قال قدری مولا فرمایي وسرا شیدا مسله لګه بدل کی دلتم داوا د ملک مطلق د خدا شي کی داوا ده چې هغه اشتراک نه قبلې یو خزه د زویم د ازما ده د حمزه وې د ازما ده گواهان دامر ولی زمر ولم وز دلته د سینې شو کولای چې نیمه خزه ردی شي نیم زما شي اشتراک نه قبلې بس گواهان بدواله ساقط شي خزي چې په دې دواړو مدعینو کې د چا تصدیق وکړو چې د دایمه هم دغه بشي تاسو پیږئ فین ادعا کچری داو کې هر واحد منهما په دې دواړو مدعینو کې نکاح امرات نکاح د خزي وقام او قائم کی بینه لم يقضي بواحده فیصله بنکي د یو گواه
د یو مدعي په ګواهانو هم من البینتین بینتین کې په یو بینم فیصله نه کوي ولی لتعذر العمل بهما دا کول نه شي چې یو مدعي هغه صحیح کی خزه داغه کی ترجیح بلا مرجحه ده دواړو له ورکول نه شي لأن المحل چې لا يقبل الاشتراك اشتراک نه قبل یو خزه دوه کسانو نو بس ويرجع قاضي برجو کوي الى تصديق المرأه د خزي تصدیق ته چې د چا منی الی احدهما بل دواړو کې د یو د کوم یو تصدیق کوي الکه چې خزي د یو تصدیق وکړل نو دا نکاح به ټکی و یو کنه دا مسله ده چې د خزي او د خاون په تصادق سره نکاح ټکیږي خاون ویل د ازما خزر خزي ویل او خزي ما د یو بل تصدیق یو کو دا نکاح شو مدعي وای زما خزر خزي تصدیق ولو کو بس ټیک شو ځکه نکاح چې د مما دا غشي د يحكم به چې فیصله بدی کول شي چې د نکاح وشولا به تصادق الزوجين کله چې خزا خوند یو بل تصدیق وکي وهذا دا حکم مذکور چې د مولوی صاحب ال ده چې کله د دوړو مدعینو کې د چا غوام وخت نه بیان کړي کچری د یو مدعی گواهانو وخت بیان کو چې جی د 1 جنوري نه د خزره ابو الجی د 10 جنوري نه د خزره نه چا گواهانو چې مخکې تاریخ بیان کړو کنه امق خزبه جوړیږي هذا دا حکم مذکور چې دا علد اذا لم يوقت البينتان توقت دې کې وقت دې لگا هاي دا ستاره کې چې وقت نه بیان کړي دوړو بینو فاما اذا وقت هر کله چې دوړو بینو وقت بیان کو نو فصاحب الوقت چې كم وقت فصاحب الوقت الاول چې دا اولوي وان اقرت لاحدهما قبل اقامه البينه وليس یو مدعو کړه زما خزا بلم دا وکړه زما خزا بینه اعلان دي قائم کړي د دې مخکې خزي ویل بزر دي پلان کیما اغه ومنله مداغه خزا شو خدا دا کبه دي دویم کس گواهان را وصل چې زما دا واپس بداغه نه لې دي بل بي اگر چې اول له تصدیق هم کړو خو هغه سره گواهان نو وین قرت کړي خزي اقرار وکړو له احدهما د پاره قبل اقامه البينه مخکې د قائمولو د بینینا فی امراتو نو چاله چې اقرار کړي دغه به خزه شي لتصادقهما ځکه خزي او خاوند دی بل تصدیق وکړو وین قام الاخر کبه رستو دی بل قائم کړل بینه قضا فیصله بقاضی کوي بها قضیه بها فیصله به د خزه باندې کیږي هم دغه فیصله به هم په دغه بینه باندې کیږي د خزه به بینه ولا تور کیږي دویم ته ځکه بینه چې د اقوال د اقرار نه د خزه د اقرار نه ځکه بینه حجت متعدیه دی او اقرار حجت قاصره دی البینه حجت متعدیه والاقرار حجت قاصره 71 ماده مخکې راځي ولو تفرد احدهما بالدعوى والمرأة تجحد فأقام البينة وقضى بها القاضي ثم ادعى آخر وأقام البينة على مثل ذلك لا لك برابر یو کس دعوا وکړه د زما خزه ده خزي انکار وکړو گواهان د قاضي په مجلس کې مدعي پیش کړه قاضي په گواهانو فیصله وکړه او خزي غلا ور کړه بس خزه شو ورستو بل رااله هغه ویل چې زما خزه رغم گواهان راوستل گواهان دلته برابر شو کله اولی مسئله پشان خدا اول نه به وس خزه دویم ته نه لړی وجه سره گواهان خو ټیک د برابر دي خدا اول گواهان سره د قاضي فیصله مرګري شوی حق لري دویم مدعي گواهان پیش کړ او د گواهان ویل چې د اول مدعي گواهان چې کوم تاریخ د نکاح ور کړو مثلا 10 جنوري د اول د دویم مدعي گواهانو تاریخ ورکو د دینه مخ کې تاریخ ورکو مثلا 1 جنوري به ټیک د به دغه نه خزه واپس دل ورکو او ته وره ولو تفرد احدهما کچري یواز شو په دوړو بینو کې یو بالدعوه په دوړو مدعینو کې یو بدعوه باندې والمرأة خذ چې وتجحد انکار کول د نکانا فاقام البينه ندي یو مدعي گواهان قائم کړه وقضى بها به قاضي فیصله په بینه وکړه ثم ادعى خراغ نفس د دویم دعوه وکړه او گواهان قائم کړه په اعلی مثل ذلك هم د غشان کو انداز ما خزه لم يحكم قاضي به سنن کوي بها په دویم په بینه باندې ولی لکه د اول بینه سره د قاضي فیصله ملګری شوی لأن القضاء اول چې دا
قد صح سيدا فلا ينقض ندا من ماتيږي بما باغ بینو باندې هو مثلو باغ قضا باندې کوم په مثل لدی دا بل هو دونه بلکې دا بینه یاد کا فلينقضون دا قضاء اول بنا ماتيږي بما باغ بینو باندې هغه دویم کس بینه دی هو مثلو کوم چې دا اول د بینه پشانو بل هو دونه بلکې د دویم بینه خدا اول نه کم ده ځکه هغه باندې فیصله نه ده شوی رسی بی پنځلسمه ماده مونږ ویلې الاجتهاد لا ينقض بمثله اول فیصله وکړه غیر اجتهاد دویم د پاره چې اجتهاد کین اول نشي ماتوله دې ته ویل کېږي قواعد اساسیه تاسو پیږئ کنه قواعد اساسیه کې دا ام القواعد کې دا قاعده ده ام القواعد کې نجي غلط شو اساس القواعد کې دا مخکې راځي اصل کې دا قواعد فقهاو تقسیم کړي درې وته یو ته ام القواعد و یو ته قواعد اساسیه و یو ته قواعد متفرعه وي اول کې پنځه دي بلکې دویم دي باقي دي نور کې دریم کې دي دویم کې دوه دي او باقي په دې دریم کې دي کوم ځای ته ورسېدلو الا ان يوقت کچري وقت بیان کی شهود د ثاني سابقا د اول د گواهانو چې کوم تاریخ د نکاح ور کړي وغه نه مخ کې ولی اوس خو پته ولګیدله چې دا اول گواهانو باندې قاضي کوم فیصله کړي ودای خطا کړي ځکه دا خزه دا بل تاسو په خبرو پیږئ کنه هغه څوم تاریخ دا ولني گواهان ور کړي ودس د دویم گواهانو څو ور کړي یک نو معلومیږي چې یک ولا د دویم مدعي خزه ده یک تاریخ نه او د بل نکاح ورانه کړي ده نو دا فیصله څه شوی ورانه شوی قاضي چې کوم فیصله کړي ماته کوي اول له ور کوي لانه ظهر ذ ظاهر شو خطا في الاول اول مدعي کی اول مدعي د پاره چې کړي و بيقين وكذا اذا كانت المراه يبل صورت ووري یو خزره دیو سړی په قبضه کې ده او داغو دوړو نکاح شوی ټول دنیا لیدلې ده ټول خلکو لیدلې او یو کسره له داو کې د ازما خزره غواهان راولي قاضي بل دغه دویم دغه مدعي او دغه غواهان نه مني ځکه دا خو ظاهر خبره ده چې دغه غواهان غلط دي دا مدعي به غلطه ده دې خزه خو دې سړی نکاح شوی ده د په قبضه کې هم د خزه ټول خلکو دا نکاح لیدلې ده وګورئ وكذا اذا كانت المراه كل شيء وخذ في يد الزوج ونكاحه او نکاح د سړي ظاهرهم و نو لا يقبل بينه الخارج د خارج د چا په قبضه کې چې خزانه ده نو هغه غواهان بنه قبليږي الا على وجه السابق په طریقې سابق کېدل شي جدا تاسو د نکاح نه خبري خلکو ته ویاو کله شوی د 10 جنوري غواهان گواہی ورکي مدعي د باره چې دا خو په مدعي و په تاریخ زماني کا شوی ده 1 جنوري باندې غواني گواہی ورکي به ټیک د پته ولګي د دوه منیکا نه د صحیح نه شوی مخکې راځي قال قدري مولا فرمای ولا ودع اثنان كل واحد منهما انه اشترى منه هذا العبد لکبر وګوري وس مخکې داوود ملک مطلق او ملک مقید تروالا هدایت سره کتاب دی مخکې مسله دا و چې حمزه ول زما دی ما ول زما دی سره دومره واده ملک مطلق او مقید کا هدایت سره کتاب دی زم دا زما دی ما ترنه اخیسته دی زکه زما دی چې اخیسته می دیتی حمزه وی دا کتاب زما دی زکه زما دی چې ما ته اخیسته دا داوود ملک مقید شو شرع پکې رااله او دواړه غواهان قائم کېدل تم اوس به څه کو مخکې مسله کې نسب کړو کنه دلته با په دې دواړو کې هری ول خياري الکا قاضي ورته وی دا کوم شي چې تاسو داوا وکړه لبینم پیش کړه دا شی تاسو ته نیمو ما که خو خمي او کله چا خو خني بس پری دي دا څه ورته وي نو که دواړه پر راځي شو ټیک د کني یو په کې ویل جی یا پورا لم او یا نه لم قاضي وی پورا خو نه در کوم وای پورا لم نه نیمه لم بس ویسا پوه شو دې په وته وګوره وین دا اثنان کې چره دا وکړه دوه کسانو كل واحد منهما هر واحد بری دواړو کې ویل چې انه دا شی چې مثلا اشترا دا ماخستنه منه د بلانکینا انه زچیما اشترا ماخستنه منه د بلانکینا هذا العبد دا غلام معناه من صاحب اليد نم يخسته واقام بينه واقام او دواړو غواهانو بینم قائم کړه فكل واحد منهما بالخيار هر واحد به بری دواړو غواهانو کې به خيار کی ان شاء خو خشي غدا نصف العبد دیوالی من نصف الثمن مانی وان شاء ترکو بریدی دی مولي څه پیږي کنه به
وجه څه ده لأن القاضي چې یقضي بینهما فیصله به د دواړو ترمنځ کوي نصفین نیم نیم ولې به کوي ځکه دواړه په استحقاق کې برابر دي یم ګوان پیش کړي د سبب مقید او بلم د ملک مقید استوایی مزګ د دواړه برابر دي په سبب کې وم ول معاشره کړي بلم ول معاشره کړي دا نو فسوره دی به د مثال شي لکه ازما لکه هدایت کتاب دی دغه د اجازه نه غیر دغه کتاب ما خرڅ کو په عبدالوهاب باندې فضولی ما حمزه را پاسې دلو د هدایت د اجازه نه غیر مکه کتاب د په سلسلم دی قاری ابرار باندې خرڅ کو ما په عبدالوهاب خرڅ کو حمزه بچا خرڅ کو ابرار باندې پر دې کتاب ښه د کې هدایت خبر شو بس ولل کدا به چې کمی تاسو کړي دواړو بس ټیک شو ځای منه مې اوس به څه کوو چا به یې له اعتبار وکړو وای قاضي به دواړو مشترینو ته وایي زما مشتری تم د حمزه مشتری تم چې به نیم نیملی کویلا بس نیم به پکې کویل نالو نه کمی وچ نه اخیستله پرېږده بس ته د بل له به بې نیمه حصه ورکړي پوه شولې دا به داسې شي کالفضولیین اذا باع کله چې خرڅ کې هر واحد منهما په دې دواړو فضولینو کې من رجل زی په یو کس خرڅ کما د حمزه په بل خرڅ کې واجاز المالک به چې مالک خبر شي غي اجازه ورکړي د دوړو بیعینو نو یخیرو خيار به ورکول کېږي کله واحد منهما په دې دوړو مشترینو کې هر واحد تا ولی هر مشتری غختل دا چې ما ته کل ملاو شي ځکه اخیسته و او دلته ته نیم ملاویږي نو خيار زکه ورکو دا خيار ولی ورکو دی وجنه چې غختل کل او دلته ته نیم ملاویږي به نیم نه علامه لانه ذکر هر مشتری چې تغیر علی بدمانه متغیر ولا شرط عقد داغه بدمانه متغیر شلو داغه د عقد شرط هغه کل غختنی متراله فلعل شاید چې رغبته داغه رغبت فی تملک الکل ادا کل په اسی ساده د رغبت چو د کل په مالک جوړېدو کې چې د کل په مالک شمه نو هغه ته ملاو نشو لہذا فیرده دا نیم چې کم دی دا مرد کولای شي وای ز کول لم نیم نه ويأخذ او غسل شي کل الثمن ټول پیسې دا کومې چې ورکړي ټول پیسې راک نیم نه علم دا نیم هم درواله واپس لو اراده کې اراده وکي دا کول شي دا نیم نه علم والا خپل ټول پیسې مې راک تاسو پیږي اوس مسله دا که قاضي فیصله وکړه په دې دواړو د پاره زمونږ مسله چې کوم شروع ده هدایت باندې ما دا هدایت به کتاب ما دا وکړه د ازما د ما خسته حمزه ویلی ازما د ما خسته قاضي فیصله وکړه دواړو د پاره نیم ستان نیم د څه وکنه پدې کې دی حمزه ویل به زه د نیم نه علما قاضي فیصله نه پس نو زه دانه شم ویلې چې ټول زما شو نه رسې به خبره مانی ټول زما نه زه مقشن نیم کېما ها دوباره د داوا د باقی نیم وکم او بیري ګوان را ولا ما بم بیاسل کما خو به زړه داوا مانی صرف نیم حاصلېږي وین قد القاضي کله چې قاضي فیصله وکي به بدی غلام باندې بینهما د دوړو ترمنځ فقال احدهما بدی دوړو کی ویل لا اختار النصف نیم زنالما لم يكن الاخر بل نه د جایز ده اي خود جمله ته چټول غلام ځان لوالي بل سم لاله بټول زما ولي لانه مقضيا عليه في النصف زکات دیو باندې لکه د حمزه چې د منځ وته نو ما باندې د نیم فیصله وشولې نیم ما نه لاړې نیم د فیصله ما د پاره وشوله نیم خو نه لاړې نو د غنیمه یې سق عزیز ما په خلاف پاغي کې فیصله وکړه چې به استانه ده کټې کو پیږي په چې فیصله قاضي وکړه لازم داوا ماته چې داوا مې ماته شوله پیږي کنه خبره مالي نو پاغه ځنه داوا اخو ماته شوې ده پاغي غنیمه یې څنګه حاصله کما کنه په نه خو نه درنه کو قاضي فیصله وکړه نیم ما ته وستا نیم د حمزه صحیح شو دې مطلب څه شو دا نیم چې د حمزه دې کې ستا داوا ما ته ستا داوا من رد کړه نو به که حمزه خپل نیم یې صبرې خدا نصیب په غزله داوا نه شمغسته خو ماته شوی لانه زکه دا اخر چې څوک چټول غواړي چټول عالمه مغذيا علیه د په خلاف فیصله شوی د بنصف کی ابل شوی دا فنفسخ البيع تر تروبا سمړه موږ توجه مرانه کړي به کې ورکړه څه چلې فنفسخ البيع
نو بیا اصل کې بیا فسخه شوی دی فيه بدې نسب کې ما ویلو کنه ما دا دعوه یاد کړه بیا یاد کړئ چې دا کتاب ما د هدایت نه اخیسته حمزه ویلو ما ترې نه اخیسته قاضي فیصله وکړه نیم ستا نیم دا څه مطلب ستاره شرات د کل دا ټیک نه د نیم دی ټیک دا قاضي ما ته کړی دا وهذا وجه دا لانه خصم فيه لظهور استحقاقه بالبينه دا اوس دا یو اعتراض نه جواب جوړیږي قاضي ما په خلاف په دیني مکه څنګه فیصله کوي زه خو خصم نه یم وای خصم ولې نه دی کچره دا مقابل نه وي زما په گواهانو باندې دا کل شی ما ته ثابتېدلو کنه ثابتېدلو زه خصم یم لانه خصم فيه ځکه دا دویم څوک چې ټول غواړي چې والما دا خصم دی بدی مبیه کې لظهور استحقاقه ذکر د استحقاق ظاهر دلو په بینه باندې په کل کې ها لولا بینه صاحبه کشری د صاحب بینه نه وي بخلاف ما لو قال ذلك قبل تخير القاضي ها كقاضي فیصله نه کړی هدایت او حمزه ویل مړه بسره کې کدانیم تر سب کې لانجه کدانیم ما پرې خودلو دې صورت کې زه به ټوله خستل شم ځکه قاضي ما دغه شرات چې وزما دا واغه ما ته کړی نه د فیصله نه کړی بخلاف ما لو قال ذلك کچره دا اختیار لو قال ذلك قبل تخير القاضي کچری وای دا یو لو قال ذلك اغه خبره وکي کوم خبره یعنی چې نیم نالمه قبل تخير القاضي وي انه حيث يكون له دي دوم لبدا جائز ياخذ الجميع چټول والي لانه يدعي فقد دعوه كيد كل ولم يفسخ سببه او سبب فسخ شوی هم نه دي قاضي هونه دي فسخ کړي شرع قاضي ولا فسخ کړي نه ده کنه خو ځله بزله پاتې د قاضي فیصله نه ده کړي والعود الى النصف دل چې نیم ورکولو اوله کې ناغه کې سره مقابل مزاحم موجوده مزاحم خو دس بردار شوی خو پرې کیده والعود الى النسب نسب تعود زکه کیدلو د مزاحمت په وجه ولم یوجد مزاحمت خو موجود نه شوس به کول تعود کیږي ونذير تسلیم احد الشفيعين دیر بار نذیر واوري کنه زم شفیما او دا حمزم شفی دی دواړی نو چې کله دوه شفیانی قاضي به فیصله کوي چې نیم دی والی دغه مکان نیم دی بل شفی والی دا څه ده کنه و چې قاضي فیصله وکړه هدایت به دی یو شفی ول چې به نیم زنه علما دا بل شفی ټول نشه خستله وقنیم بالی او کله قاضي فیصله نه مخکې و شفی ول نیم نه علما نو به دا دویم شفی چې ټول خستې شي تقشان مسله دغه تیره مسله ده ونذير تسلیم احد الشفيعين نذير د دې هغه سپارلی بدو شفیعانو کې دی او شفیع قبل القضاء قضا نه مخکې وسپاري دا د دویمه مسله دویمه نذیر شو او نذیر د اول صورت چې یو شفیع وسپاري بعد القضاء قضا نه پس کا نبه دا دویم شفیع نیمه خستې شي ولو ذكر كل واحد منهما تاريخا فهو للاول منهما بلش تاسو ماته لږ متوجه کړئ چې کله دوه مدعیین دا کوم باب چې شروع دی نو دې کې د یو غواهانو له بل په مقابله کې ترجیح ورکولې شو دا غي 15 صورتونه دي 15 وجوه سره ترجیح ورکولې شي یو پکې سبق تاریخ دی د یو غواهانو تاریخ بیان کو د بلم د چا غواهانو چې مخکې تاریخ بیان کړي غلبه ورکو پوه او دویم پکې قوت عقد دی دویم پکې قبضه ده د چا سره چې قبضه او بینم وا اول سره بینه و نو شاله به ورکو قبضه والا لا هغه سره قبضم ده څو شو دریم پکې قوت عقد ده چا چې سبب ذکر کول عقد او د چا عقد قوي او راضي رااله څو شو درې او څلورم څوک چې تصرف پکې کوي دا بر الله را شرستو او پنځم چې شهادت الحال حال چا سره مرګته کوي دا راځي خو سیاده ساتي اوس دا غیبی بیان کوي سبق تاریخ والا دغه مسله ده ما ویل ما د هدایت نه کتاب اخیسته په 1 تاریخ معنی حمزه ویل ما اخیسته په 10 معنی نو سبق تاریخ د چاره زما ما په حق کې فیصله کی ولو ذکر که چې ذکر کی هر واحد منهما بدی دوالو کې تاریخ فهو نو دا غلام چې د مبيع للاول منهما دا به اول لورکو منهما بدی دوالو کې چې اول تاریخ بیان کړي وجه سره ځکه دا چې اول تاریخ بیان کو په دغه تاریخ باندې دا داوود ملک یو بل ور سره مقابل نشته بل خو مقابل رستراله نو چې هغه کله راتللو دا اولی مقابلو خو چې اول کله دویم مقابل نو کوم ولا شو دا چې مقابل نو
لانه ذکر اول تاریخ والا چې اثبت الشرع د شرع ثابت کړل فی زمان په یو زمانه کې لا ينازعه فيه احد فيه ده کنه چې جګړه د سره نه کوله په یو قسم مزاحم نه موجود فندفع الاخر به نو د اخر بدف شي به د په شرع په وجماني فی زمان لا ينازعه یعنی د بدسي زمانہ کې داوا کوله چې بل ور سره پکې نو شریک نو د په دغه داوی په وجه بد د دویم داوا ختم شي ولو وقت احداهما ولم يوقت الاخرى فهو اخر دغه اخرى دی لکه اخرى دی فهو لصاحب الوقت لګورئ یو تاریخ بیان کو ما ویل ما ترنه په 1 جنوري اخیستی حمزه تاریخ بیان نه کو د صرف ویل ما دا کتاب مقصره مسله ده ما دا کتاب اخیسته بس صرف دومره ویل د یو د یوی بیینې تاریخ بیان کو د بل بیینې تاریخ بیان نه کو نو چې تاریخ بیان کړی دی مغلبه ورکو ولو وقتت ده کنه کچری وقت بیان کی اداهما یو بینا ولم يوقت بیان کی الاخرى بل بینا فهو لصاحب الوقت لبه ورکو ولی کم بینا چې وقت بیان کو په دغه وخت کې خو دغه شو د مبیا دغه شو دا چې وخت نه بیان کړي نو دغه وخت نه رستو د خسته کمخ کې خسته کې رستو به خو حق نه کیږي پردیش یې خسته او کمخ کې خسته به حق کیږي نو شک شو چې حق اشته کنه اشته او دا بلغه یقیني دي لثبوت الملك في ذلك الوقت ځکه چې ثابت دی ملک په دغه وخت کې ځکه ثابت شو ملک په دغه وخت کې کم وخت کې یعنی کم یو چې وخت بیان کړي دغه وخت کې دغه ملک ثابت شو واحتمال الاخر ادا بل چې دی هغه کې احتمال شته یکون قبل چې هغه د مالک وي د دې وخت نمخ کې او بعد یا د دې نرستو نو فلا يقضى له بشک در باربا په شک باندې به سره نه کیږي د اخر د پاره وإلا مذكر تاريخا وما حدهما قبض فهو اولى دا قبل وجد ترجید قبضه راشي ورلا کتاب ما سره دی ما ویل کتاب ما خسته د هدایت نه گواهان من پیش کړ حمزه وی د کتاب زما د ما خسته د هدایت نه د دم گواهان پیش کړه نه گواهان د سرم دی پشرا گواهان ما سرم دی بشرا اور سره ما سره قبضم ده زما گواهان مال به ترجیب ماته ولی گواهان به گواهانو شي دا به ختم کو او قبضه به مستقل دلیل ما سشتا غسر نشتا په دې به راجح شوم والا مذکر کچریزی کنه کی تاریخ و ما عهدی ما قبض دی وسر قبضوی فهو اولاد اب اولاوی معنی دا انه في يده يعني دم بیا د قبضه ولا لاس کی لان تمكنه من قبضه زکه قدرت دته د قبضه د چا سره چې قبضه دته چې کوم قدرت د قبضه ملاو دی نو يدل على سق شرائه دا دلالت کی چول دا خسته ده ابل پردیش خسته او بل وجه وردا می وختي ذکر هم کړه ولانه ما استویا دا دواړه مدعين برابر دي په اثبات کې هم غوان پیش کړ بلم نه دا دواړه په اثبات کې برابر دي دا یو شان شو او بل الټا ور سره قبضه هم ده نه قبضه معنی راجع شو فلا ينقض اليد ثابت بالشك زما قبضم ده کنه بینه مم ده داغه صرف بینه ده نوز دا زما بینه او داغه بینه کړي چې هغه صحیح کړي چې زما هغه صحیح دا ډول برابر شو داغه بینه صحیح ده کنه شک شولا زما بینه صحیح ده کنه دا شک شو خو زما لري قبضه شته دا قبضه په شکونو نه ختميږي نو فلا ينقض اليد يد بنا ناقضيږي هغه چې کوم ثابت دی به شک د شک په وجه باندې ماتيږي قبضه وکذا لو ذكر الاخر وقتا لما بينا الا يشهد ان شراوك لك برغوري ما ویل کتاب زما د هدایت نه مخسته زما په قبضه کړي حمزه ویل کتاب زما د هدایت نه مخسته ګوان هغه پیش کړم نو کدی هدایت ګوانو تاریخ بیان کو کنه زما فیصله کیږي نو قبضه چې د تاریخ نه اولا شو هغه د ګوانو تاریخ بیان کو ازما د قبضین مخ کی تاریخ بیان کو بس به ټیک ده ازما د شرانه وکذا لو ذکر الاخر کچری د اخر چره د چا قبضه کې چنه ده د یو وخت بیان کی
چې دغه وخت کې زماو لما بینا به هم هغه تنور کولای کیږي کې دې شي قبض ما قبضه دا غینه مخ کی ها الا یشهدو کچری گواهان گواہی ورکې د دې حمزه والا خارج والا چې شرا د دې خارج والا چې د چا قبضه نشته کان قبل شراء صاحب اليد نه د شرا مخ کې وا نو به بس به باغل ورکول ان الصريح يفوق الدلاله ځکه سری چې د دلالت نمبر ای موږ ویلي 12 ماده کنه څنګه العبره للدلاله في مقابله التصريح دلته غوانو باقاعده تصریح وکړه چې به د قبضینا مخ کې قبضه صرف دلالت کوي چې چا څه قبضه نه داغه دی او غواهان تصریح کوي چې به دا دی بل له هغه به ورکو خو چې د قبضینا مخ کې تاریخ بیان کی قال قدري ملا فرمای وان ادعى احدهما شران ولا اخر هبه وقبضا لکبر وګوري یو د شرا د وکی مکه مسله ده هدایت سره کتاب دی زوی ما چې دا کتاب ما د هدایت نه خسته دی زما دی غواهان پیش کوم حمزه وی دا کتاب زما دی ما ته هدایت هبه کړی دی او قبضه هم را کړی دا او غواهان پیش کی نه داوود ملک مقید د سبب زم ذکر کوم د شرع سبب دام ذکر کی خود هبه سره د قبضه غواهان دواړه راولي اوس بچاله ترجیح ورکو شرع والا ولی شرع کما قد دی دا قوی دی ما ویلو کنه یو سبق تاریخ دی بل قبضه او دریم څوک دی قویه قوت عقد د چاقد قوی دی وګورئ وین ادعا احدهما کچریو بګی داود شرع وکي ولا خرب الداود هبي وکي وقبضه نو د قبضیم ورسره وکي چې قبضه امتیاز سره کړی دا معنی دا د من واحدین دواړه یو کس یادای زم هدایت یادو مدنه مخستی دا حمزه هدایت دی ما ته هبه کړي واقام او قائم کی بینه دواړه ولا تاریخ ما تاریخ د دواړو سره نوي فشرا ولا شراب اولاوي ولی لان الشرا جدا اقوى دا قوي ده هبینا ولی قوي ده شرع عقد معاوضه ده او هبه عقد معاوضه نه ده لکونه معاوضه من الجانبين ذکر شرع چې دا معاوضه وي د دواړو طرفونو نه او بل وره موږ به د فرض کو چې دا هبه او دا شرع په یو وخت کې شوی ده خو شرع کې دا کار دی چې قبضه نه ورکړي شوی مشتری ته مالک جوړیږي او هبه کې علم مالک جوړیږي چې قبضه ورکړي شي نو صحیح د دواړو په یو ټیم کې شوی خو شرع ځکه مقدمه ده چې مالک دغه مخکې جوړ شوی ولانه شرع چې لا يثبت الملك ملك ثابت بنفسه او والملك في الهبه کې يتوقف على القبض ده په قبضه باندې موقوف فيه وقد الشراء والصدقه ها ما ویل کتاب زما د ما تر نه اخسته هدایتنا غواهان پیش کوم حمزه ویل کتاب زما د ز کماته صدقه کړي دي هبه به صدقه کوي او قبضه هم را کړي ده دلته هم شراء ولای ځکه شراء چې عقد معاوضه ده والصدقه مع القبض لما وكذا الشراء والصدقه مع القبض لما بينا وجه بیان کړه والهبه والقبض والصدقه مع القبض سواء لکبر وګوره ومقه صورت دا کتاب زما دی ولې لکه ماته هدایت هبه کړي او قبضه هم را کړي حمزه وې دا کتاب دی ولې لکه دا کتاب زما دی ولی ځکه ماته هدایت صدقه کړي دی او قبضه را کړي ما ول ماته هبه کړي قبضه را کړي غوي صدقه کړي دی راته قبضه را کړي دواړه غوان پیش کو دا اوس برابرۍ ښه پوهیږي به دې کې اوس یو ترجیح بل معنی نشته د څه ویل کې دواړو چې شرعي نو نیمه به په اختیار به ورکړي لکه څنګه چې مختي مسله ویلې و والهبه والقبض هبه وقبضه والصدقه مع القبض سواء دواړه برابر دي نو څه بکی حتی یقضى فیصله وکیږي دواړو ترمنځ وللاستواء ما ځکه دواړه برابر دي په وجه تبرع بده کې چې تبرع جبیانې یو ودا هبه او صدقه برابر دي په وجه د تبرع کې یوم تبرع ده بلم تبرع ده عقد معاوضه نه ده دوړو کې قبضه ته احتیاج وي اعتراض وکړه هدایت اعتراض دا دی کنه مسله ده سیده چې اوسره چاته یو شی صدقه کی نبی رجوع کوي نشي کولای نو صدقه عقد لازم شو رجوع به نه کیږي او که اوسره یو شی چاته هبه کی او به رجوع کوي کولای شي قاضي ولکه به سلو کی رجوع کولای شي مقابل راضي نه پته ولګي د هبه چې د عقد غیر لازمه ده
نو صدقه عقد لازمه او هبه غیر لازمه. نو دا خو یو شان نشو کنه، صدقه دی ولا شي. جواب داري مولوی صاحب دا خو په معال کې آینده کې دا قصې دي چې صدقه لازمه ده او هبه غیر لازمه ده. آینده کې موږ ګوره فلحال وګوره، فلحال دواړه تبرع ده یو شان، په قبضه تام کیږي. ولا ترجیح باندې باللزوم بوجه، ولانه ذکر دا لزوم لانه دا لزوم چې يرجع الى المعال، دې رجع آینده ته کیږي معال ته. او ترجیح چې ورکه لمانن قائم فی الحال، د دې یو معنی د وجه نه ورکه چې قائم وي فی الحال، هغه دوړ کې یو شان ده. وهذا دا حکم د نیم کول. تاسو لکبر وګورئ الکه هبه کې قانون دا دی چې کوم شی تقسیم نه قبلې، نه تقسیم نه مخکې هبه وکړه ټیک ده، خو چې کوم شی تقسیم قبلې او تقسیم نه دی کړی هبه دی وکړه، دا هبه ټیک نه وي. دغه شان صدقه هم ده، اول به تقسیم کې به ورته هبه کې، او کوم شی چې تقسیم نه قبلې هغه کې خیر دی، بس تقسیم دی نه شي ځکه تقسیم نه قبلې به هبه کولای شي. خبره پوهیږي کوم شی چې تقسیم قبلې دغه مطلب دا دی چې موږ تقسیم کو منفعت نه خرابېږي، زړه په زړی. کوم شی چې تقسیم نه قبلې دغه مطلب دا دی چې یا خو منفعت ختم شي یا بدل شي. لکه وړو کې کویا دی مثلا دا تقسیمول شي ته منفعت به ختم شي، کومنس کې دیوال وکي. خبره پوهیږي نو سره شي. هبه کې هو قانون دا دی چې د شریک شي هبه چې تقسیم قبلې دا نه شي، او کني قبلې نو صحیح. اوس مام د هبه دا وکړه، لدم د هبه دا وکړه ده، او قاضي فیصله دواړو د بار وکړه چې دواړو شریک شو، او هغه شی چې هغه تقسیم نه قبلې به خو ټیک ده، بس ماته مې به کړه هغه تم تقسیم نه قبلې صحیح ده، خو چې قبلې به بڅو کمی نه چا ویلې به هم صحیح ده. ولې صحیح ده؟ وایي چې تقسیم قبلې دا شی هبه ال نه ده صحیح چې ابتداء نه کې عدالت خدا اشتراک چې په کوم را لې کنه دا تاریخ رست را لې خو نه درنه کولکه کوم شي چې تقسیم نه قبلې نو ما ویل زما دې ماته هبه کړې غویل زما دې ماته هبه کړې قاضي به دوړو له فیصله کوي. نو بس دې هبه ټیک ده ځکه کوم شي چې تقسیم نه قبلې نیم یو لور کو نیم بل ټیک ده، خو چې کوم تقسیم قبلې هغه کې خو اول تقسیم کې اله به هبه کې دلته وزنیم داغه شنیم زما شو د تقسیم نه مخ کې دا خو هبه ټیک نشوله. نو بازي وای دا ټیک نه ده او دا صحیح راي ده چې ټیک نه ده، او بازي وای نه صحیح ده، وای دا هبه د شریک شي چې تقسیم قبلې ده ال نه صحیح چې ابتداء ته پدې کې شرکت راشي نیم ورکه او نیم نه ورکه به ول تقسیم وکبه ورکا، او کله چې شرکت پکې راشي غرست راشي اول دې ته هبه کړې رست پکې شرکت راشي اگر چې تقسیم کولې به صحیح وګورئ کوم دې ته ورسېدلو. وهذا دا حکم چې تیر شو د نیم فیصله فيما باغ صورت کې لا يحتمل القسمه چې تقسیم نه قبلې صحیح دی به دغه حکم فاغ صورت کې چې لا يحتمل القسمه صحیح چې کوم تقسیم نه قبلې نه کې خو صحیح دی، وکذا همدغه شان صحیح دی فيما باغ کې هم يحتملها کوم چې احتمال له تقسیم د قسمت لري کوم شینا خدا د بازو بنظمانه ځکه وای دا کوم شیو چې راځي اشتراک وای دا ثاری درست راځي، او د هند البعض بنظمانه دام نه د سیومدا رئیس مفتابه ده چې نه د سی ولی وای دي کې خو تنفیذ د هبه د پشایې کې تاسو په مسله پوه شولې نفس قاعده باندې خو پوه کنه چې کوم شی تقسیم نه قبلې نیمه حساب کې چاله هبه کولای شي دوته هبه کولای شي، او چې تقسیم قبلې نشي کولای تاسو چې څه نه کړی تقسیم نه کړي نه دل تمام ویل ماته هبه کړي دم ویل ماته هبه کړي صدقه کړي، نو قاضي به تقسیم کوي کنه، نو چې د څه شی چې تقسیم نه قبلو نو هغه تم هبه ټیک شو ماتم ټیک شو بس صحیح ده خو منو منګه، خو چې تقسیم کم شي قبلې نه کې خود تقسیم نه مخ کې هبه ټیک نه ده، دلته خو قاضي چې پیسې ورکړي نیم یو لکه نیم بل دا خو تقسیم نه مخ کې هبه شو، نو دغه دوه راي بکی دي ښه. وإذا ادعى أحدهما الشراء بيخي آسان ده خو سره کې